قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر نبستا کمے پرشی نب بلدا سے پیداشی، نبستا کمے پرشی نب بلدا سے پیداشی، شاہان کرا لراشی زبستا لارو تگورما ببرکته وبکرمه ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ټول په شوق و محبت سره درود شریف. اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد وآله وعدرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ټولنا اول زه د خپل استاد محترم حضرت علامہ مولانا ابو الجعفر عبدالقادر رضوی مد ذله العالی او د جمیع استاد کرام او د منتظمین ډیر مشکور یم. مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه دا هغه عظیم هستیو چې چا په دې دنیا کې د درس او تدریس نه علاوه په دې دنیا کې بل سکار هم نو. معزز سامعین د خپل مصروفیات او د معمولاتو هغه باوجود هم مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه د مدرسې د درس هغه غیر حاضري به نه خوښوله. معزز سامعین زه به تاسو ته د خپل د طالبۍ او واقعه بیان کړم. غالبا چې هغه د مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه په دې جامعه کې آخري ورځ و کله چې مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه ډېر زیات سخت بیمار و. مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه په دې سخت بیمارۍ په حالت کې په موټر سایکل باندې د خپل کلي نه چې کله مدرسې ته رالی سخت بیمارو د بیمارۍ د حالت او دلته سخت باران هم و. هغه ټایم کې بیمارۍ حالات و. مولوی صاحب ته کینوله هم لګېدلې وه چې کله مولوی صاحب مبارک دلته تشریف راوړو مولوی صاحب چې څنګه درس ته کېناستو خپل په درس مسند باندې کتابونه یې ځان ته مخې ته کېښول. طالبانو ورته عرض وکړو چې مولوی صاحب مبارک بس نن تاسو پیریډونه مالی تاسو کور ته واپس لاړ شئ ځکه ستاسو حالات ډېر چې کم دی سازګار دي. موږ ته معلوم دی چې تاسو بیمار یې خیر دی تاسو چې کم دی نن خیر دی چوټي وکئ. نه مولوی صاحب ورته څه وفرمیل. مولوی صاحب ورته وایي چې ما ته د خپل د ځان پروا نشته ما ته د دې پروا نشته چې زه بیمار یم او زه په دې سخته بیمارۍ کې هم مدرسې ته راغلی یم بلکې ما سره د دې مدرسې د هغه طلباو غم دی چې څوک د خپل والدینو هغه د لرې د دور دراز نه ما ته دلته د علم زده کړې دپاره رالیږلي دي. ما ته د هغه طالبانو غم دی چې داسې نه چې هغه طالبانو ټیم ضایع شي. معزز سامعینو د مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه همدغه رنګې که موږ د ناموس رسالت په باب کې مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه وګورو نو په هغه سخته سختۍ کې چې کله فرانس په سرکاري طور باندې د حضور صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړه هغه چې کم دی ګستاخي کارټونان نبی علیه السلام مبارک هغه شایع کړو سرکاري طور باندې چې کله ګستاخي وشوه په فرانس کې نو حکومت وخت د پاکستان هغې ته د عوامو دا مطالبه وکړه چې موږ ته پکار دي چې حکومت وخت دی هغه د سرکاري طور باندې هغې مو توړ جواب وکړي هغې له چې کم دی جواب ورکړي. نو بیا چې کله د یو غیور پارټي راپاڅېده غیور عوام راپاڅېدل هغې دا مطالبه وکړه نو بیا د حکومت وخت د هغې مطالبه تسلیم نه کړه. نو بیا دوی ټول لاړل فیض آباد کې او مختلف علاقو کې درنه یې وکړله. حکومت وخت نه صرف دا مطالبه وکړله چې صرف زموږ دا ډیمانډ دې منظور کړي فرانس سره د امپورټ ایکسپورټ کاروبار ختم کړي او د فرانس سفیر چې کم دی هغه ملک بدر شي او د پاکستان سفیر دی واپس راشي. خو پاکستان حکومت هغې دا مطالبه هم تسلیم نه کړله. نو بیا په هغه سخته سختۍ کې مولوی صاحب مبارک چې کم دی ډېر سخت بیمار و او بیا هم مولوی صاحب د خپل بیمارۍ باوجود لاړې د فیض آباد په سرزمین باندې ودرېدو. هلته چې کله سخت شیلنګ شروع شو گرفتاریانې شروع شوې مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه ته بعضو مخلصینو دا مشوره ورکړه چې بس مولوی صاحب مبارک تاسو لاړ شئ دلته نه او تاسو چې کم دی بیمار یې بس تاسو لاړ شئ دلته نه.
خو مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه ورته یو تاریخي جواب ورکوي. مولوی صاحب گویا کې مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه ځان ته مخې ته د غازی علم الدین شهید رحمت الله تعالی علیه هغه شعر مخې ته کېښو، ورته وایي چې من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانه حجاب اعظم از نار میندیشم. ورته وایي چې ما زه د خپل د نیکه په عشق کې ډېر زیات مست یمه، ما ته چې کوم دی خپل د عشق نیکه د عشق ما باندې چې کوم دی غالب شوی دی. که چېرې دلته ما ګیری او ما چې کوم دی جیل ته اچوي او بیا که چېرې ما دار ته هم خیجوي ما ته دارم قبول دی. او که چېرې ته ما د دې شیلینګ او انسویګیس نه یېرې والله العظیم چې زه به د خپل د نیکه د ناموس دپاره اور ته مدرېږم او د شیلینګ مقابله به هم کوم او د نبي علیه السلام مبارک په ناموس باندې به حقیقي معنو کې دفاع کوم. معزز سامعینو، مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه یو عظیم شخصیت او چا چې د دین متین لوی خدمت کړی دی. معزز سامعینو، مونږ ته هم پکار دی چې د مولوی صاحب رحمت الله تعالی علیه په تعلیماتو باندې پوره عمل وکړو.